چې جناب کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بنی اسرائیل شي یوب ضربو او جوریج یې نوم و دا ډېر لوی رسولی سړی و لوی بزرګ و لوی نیک سړی و مخکې به دا طریقه وه په بني اسرائیل شي چې کله به یو سړی بزرګ جوړېدلو نو هغه به کله یې وطن به پرېږدلو د موی عزتمنې بهار به ووتلو زون ته به جونګړه جوړه کړه هغه شی به عبادت کړو په غره شی به عبادت کړو نو د موی عزتمنې دا جوړې چې کیمو دغې زون ته یوه جونګړه جوړه کړې وه کلی د علاقې نه بهار خو د موی عزتمنې یوه ورځ وی چې دغه جوړې زر چې کیمو دا په لمونځه باندې ویلوړ والمینځ یې کړو نو د موی عزتمنې وی چې په لمونځه ویلوړو میر آوز به ته وکړو چې ای جوړېج جوړېج ته یې غږ وکړو خو جوړېج ورته رونغلو جوړېج په لمونځه شي په زړه شي وی چې څه وکړه یو طرف ته خو د میر طرف غږ ده د میر طرف نه آوز ده او بل زه په الله پاک ته په لمونځه باندې ویلوړیا آیا دا لمونځ بهتر ده میر ته به زه بیا ویرشه خو د موی عزتمنې زه به دا لمونځ سره دا به زه وکړي راکړه نو جوړېج چې کیمو وی چې په لمونځه لګیا و میر بیا آواز ورته وکړو چې جوړېج خو جوړېج بیا نه راغلو په درېیم نمبر باندې بیا آواز ورته کړو جوړېج خو جوړېج په خپل په لمونځه باندې لګیا و میر غوښتلو خو میر ته رونغلو خو چې کله د موی عزتمنې جوړېج میز پرې راکړو وی چې میر ته راغلو خو میر د خوله نه یوه بددعا وتلې وه داسې بددعا وتلې وه دغه وتلې وه چې جوړېج الله دې بې عزته کا چې ګناه بل څوک وکړو خو ته په اړوند سي په بل چا په ګناه باندې ته اړوند سي او ته په باندې بې عزته شي نو د موی عزتمنې دا شی راسوه دا د میر بددعا الله په قبیله کړه جوړېج واپس ورغلو خو هغې خوله نه هغه بددعا وتلې وه نو د موی عزتمنې وی چې جوړېج خو د کلي علاقې نه بهار زون ته یوه جونګړه جوړه کړې وه په هغه جونګړه چې لګیا و عبادت پرې کړو نو وی چې یوه ورځ داسې هم وشوه چې یو شپین وی چې هغه راغلو یوه ښځینه سره په دغه ځنګل شي بدعملي د ګناه سره وکړو نو وی چې څه وخت تېرېدلو دغه ښځینه کور ته راغله وخت تېرېدلو وی چې ښځینه بچی پیدا شو خملی شو چې دا چېرته نه ته خو خاوند نشته دا کوم دی نه پیدا شو نو دغې ښځینه بیا دغه ځای دا خبره وکړه چې دا خو د مو سره په دغه پلونکي ځنګل شي یوب زر ده جوړېج هغې مو سره بدعملي دا ګناه کړی ده دا بچی مې د هغې زر نه پیدا شوی ده د موی عزتمنې خلک خو راغلل جوړېج کیمه جونګړه جوړه کړې وه په جونګړه چې جوړېج ونیولو خو هغې نه بعد وې ټکولو وې والو جونګړه یې ونه ړنګه کړه سازو یې ویر کړه چې نه ظالمه ته دغې دپاره دغه د کوي بهار ووتلی او دا ګناهي نه کې دا څرنګې تو د ښځینه سره بدعملي کړي دو دا د ګناه کړی ده خو د موی عزتمنې جوړېج ډېر ورته ووایي چې مو خبره خو وروایي خو چا خبرې ته غېږ نه نیولو د موی عزتمنې چې کله هر څه تېر شولو یوه کاس ورته ووایي چې یو غېږ خو ورته ونسایي چې دا څه ویایي او دا بیا خپله زون صفوي بیانوي بیان دی کو خو چې کله د موی عزتمنې جوړېج هغې خال کې سویه ته جوړېج خپله خبره بیان کا جوړېج ورته ویایي دا ګناه مو نه ده کړی ورته وی چې دا ګناه جوړېج ورته ویایي چې ما خپله خبره بیانوم وی چې بیان کا وی چې دا کیمې ښځینه په مو باندې خبره تللې دو دا درویغجن یې دو دا شی ته سره وړی او دغه ځای کې حاضر کوي زه به د بچي نه پوښتنه وکړم
بچای به خپل پلور وشي نو چې کله دغه جوړې ته دا بچای روړلو نو جوړې چې هغه په غیشې ونیولو وې ته وی چې بچای ته د چا پلور دې سیکتا وی چې دغه بچی په خپل باندې خبره وې ته وکړه وی ته ویل چې د مو پلور پلونکای شپیندا هغه نه زه پیدا شویا لور مې هغه ده نو خلک دغه نه بده جوړې ته د بزر تبشه ته ور پرېوتل او مفي ونه غوښتا چې خفه نه شي مینه ډېره غلطي وشوه او باس میشته تو کې ما جونګړه وه لرګی د خلې ملې د پخې هغه جونګړه د منډې میش به تو ته د سپینې سرې زرې میش جوړه کی او چې ته میش تو نه میش مفي غوړي نو هغه وړیکې ژوندکلای سې کسون دي وړه ویړکي چې هغه د میر په غیش ژغېدلې شوي دي الله پاک ژغولې دي نو دا غځکای دغه وړیکې ژوندکلي په خپله باندې خبره وکړه چې د مو پلور هغه پلونکی شپینده نو خلک معافي وینا وغوښتله او د دغې بزر ته بیا جونګړه جوړه کړه او جونګړه نه بده ورته ویل بزرګه چې په دغه باندې تو سنې ګوننګور دا ګوننګور زه په خپله باندې یا څرنګه ته ګوننګور یې چې ځکه زه ګوننګور یم چې مو میر مو ته یوه ورځ آوز وکړو او زه په لمونځه باندې ویلوړ وه او مو الله سره خبرې کړې او زه په لمونځه باندې ویلوړ مو چې د لمونځ وکړه د میر خدمت ته به بیا ورشه خو دلې چې د لمونځ نه پوتې نشي نو مو چې کله لمونځ وکړو ویراغله په میر مو ته درې وره آوز کړی و په څلورم مر باندې به دعا یې کړې وه چې الله دې بې عزته کا چې ګناه بل څوک وکړو او تو پاروان سي نو دې وجې نه توس نه یې ګوننګور توس ګرام نه یې ګرام زه په خپله باندې وه چې مو ته میر به دعا کړې دو به دعا الله دې مو په حق سے قبیله کړې وه نو زه بې عزته شوه ګناه بل چا کړی ده بې عزتي مو تر ورسېدله د مو عزت منې د میر پلور نافرماني د میر بد دعا ګټل د مو عزت منې آسمون دروازې کلاوي هر وخت الله په قبلوي که دعا وینه غوړې بیا الله قبلوي که بد دعا وینه غوړې بیا الله قبلوي